او هغه خلک چې د چشمو دوکانونه به وو هغه نه لرم پتیان دي زما د قوم د دې غریبو خلکو دغه یې کړي ان شاء الله تعالی د ستاسو دا حق دا به ان شاء الله کو جمعیت علماء اسلام په اقتدار کې راغی د دې حکمرانانو د ګېډو نه به روکاږو تاسو سره ان شاء الله کې راغلي د اوړو بحران دی دلته کې راغلي مهنګایي ده او د هغوی ټارګېټ څوک و صرف حضرت مولانا صاحب یې یادو بجلی لوډ شیډینګ وشي نو دوی به وایي مولانا څه شو که اوړه دوی ګران کړي نو وایي مولانا څه شو عزتمندو که هر څه وشي نو دوی وایي مولانا څه شو نو عزتمندو د ووټ دپاره خو دوی بیا وایي د علما کرامو سیاست ته څه ضرورت دی هغه الفاظو کې جواب نه ورکوو ځکه چې زمونږ تربیت داسې نه دی شوی کنزل او د دوی نه زیاته بېعزتي به وله مونږ په دې چوک کې کړې وه خو زمونږ مقصد صرف دا دی چې په دې ملک کې په دې وطن کې دی الله تعالی شرعي نظام راولي د الله تعالی پس به کوي الله تعالی دا نظام راولي موږ سکرټري صاحب وایي دا هغه جعلي پرچیز هغه اوړه دي دا پرچې دلته کې راغلي چې دا د مل نه روتي دي او هغې ځان له بیا خرڅ کړي ګوره دې دا ثبوتونه موجود دي بسم الله الرحمن الرحیم دلته کې په سټیج باندې موجود مونږ سره د جمعیت علماء اسلام د شب قدر تحصیل کابینه زمونږ علماء کرام او زمونږ د شب قدر تاجر برادری چې کوم مشران دي دلته کې زمونږ چیرمنان صاحبان کونسلران صاحبان زمونږ علماء کرام او تاسو ټول عزتمندو ته په جمع باندې السلام علیکم ورسره زه د پریس ورونو ته دا خواست کومه چې تاسو نن سبا زیاتر زمونږ د سوشل میډیا ملګري ګوري نو زه دا تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو حقایق بیانوئ چې کوم ځای کې کو فرض کا مونږ کې غلطي وي هغه مونږ ته په نشاندهۍ کې راولي او که هغه په نورو خلکو کې غلطي وي نو ځکه چې نن سبا تاسو کتلي دي بله ورځ دلته کې د یو پارټۍ احتجاجي مظاهره شوې وه او ټارګېټ صرف او صرف دلته کې راغلي د اوړو بحران دی دلته کې راغلي مهنګایي ده او د هغوی ټارګېټ څوک و صرف حضرت مولانا صاحب یې یادو اوس وجه څه ده ځکه چې دې ته پته ده چې زمونږ جنازه به اخري کې هم مولانا صاحب پړاوی د دغې وجې نه اشاره کوه د دغې وجې نه اشاره کوه د دغې وجې نه د دوی ته صرف او صرف په دې ټول پاکستان کې زموږ قائد حضرت مولانا صاحب ښکاري اوس زه تاسو نه دا تپوس کومه چې دې وخت کې وزیر اعظم مولانا صاحب دی دې وخت کې وزیر اعلی زمونږ د پارټۍ دی آیا تاسو ما ته ده ووایئ چې کله نه 18 ترمیم په دې ملک کې وشو نو دا څومره محکمې چې کومې دي کو هغه زراعت ته کو هغه زمونږ د ایم پی ای صاحب معدنیات ته او کو هغه دلته کې لوکل ګورمنټ دی او کو هغه زمونږ د هیلث نظام دی کو هغه زمونږ نور د اریګیشن نظام دی او کو زمونږ دلته کې د فوډ وزیر خوراک تاسو بله ورځو کتل هغه وایي چې یو دا زمونږ نه کوتاهي شوې ده د دې د وجې نه مونږ نه د اوړو دا بحران راغلی دی عزتمندو کو بجلی لوډ شیډینګ وشي نو دوی به وایي مولانا څه شو که اوړه دوی ګران کړي نو وایي مولانا څه شو عزتمندو که هر څه وشي نو دوی وایي مولانا څه شو نو عزتمندو د ووټ دپاره خو دوی بیا وایي د علما کرامو سیاست ته څه ضرورت دی عزتمندو د دې په دې فراډ کې به نه راځو انشاءالله تعالی چې دا کم خلک بله ورځ لګیو مونږ هغه الفاظو کې جواب نه ورکوو ځکه چې زمونږ تربیت داسې نه دی شوی ټیک دی زمونږ تربیت داسې نه دی شوی ګینې د دوی نه زیات کنزل او د دوی نه زیاته بېعزتي به وله مونږ په دې چوک کې کړې وه خو زمونږ مقصد صرف دا دی چې په دې ملک کې په دې وطن کې دی الله تعالی شرعي نظام راولي د الله تعالی پس به کوي الله تعالی دا نظام راولي عزتمندو کله چې په دې ملک کې شرعي نظام راغی انشاءالله په دې ملک کې د قرآن نظام راغی انشاءالله تعالی زمونږ د دې غریبانو ټولې مسلې به هغې سره حل کېږي انشاءالله تعالی عزتمندو
دې وخت کې چې د وړو کم بحران دی اوس ابل ورځ وزیر اعلی صاحب څنګه ووې چې زه وړو په 1400 روپۍ تروړه کومه خو اختیار د دې نو ځکه وایي که نه او دی وایي مونږ له وفاق وړه نه راکوي نو زه تاسو ته دا وایم کله زمونږ د دې صوبې پیداوار 50 लाख टन دی د کال 50 लाख میټریک ټن عزتمندو دې کې 25 लाख میټریک ټن چې کوم دی هغه زمونږ د دې صوبې خپل پیداوار دی بیا نور مونږه زمونږ دا صوبه یا د پنجاب نه اخلي یا د بار نه اخلي ځکه چې دا صوبه خود مختارۍ کې راځي او دا د دوی په ذموارۍ کې راځي اوس د یو کال دپاره هره صوبه خپل د غریب عوامو دپاره هغوی غنم چې کله د غنمو د کرشنګ ورځي هغه ورځو کې د کال دپاره غنم واغشتی شي اوس تاسو ماته دا وایئ چې د غنمو کرشنګ ته اپریل مئی کې به کېږي اوس د یو کال مکمل موږ سره کوټه پرته ده آیا دا ګرانېږي ولې تا خو په ارزان ریټ هغه وخت کې اخیستي دي کوس ډالر ګرانېږي کو ارزانېږي هغې سره خو د دې تعلق هم نشته ځکه چې تا دا مخکې نه دا خرید کړی دی خو د دغې نه معلومیږي دا چې څنګه زمونږ په معدنیاتو کې کرپشن کېږي لګیا دی زمونږ په هیلث کې کرپشن کېږي غریب ته پنډال ګولې نه میلاویږي داسې زمونږ چې په څومره ډپارټمنټ دي په هغې کې کرپشن د دې مطلب دا دی چې دې ته خلک انښتلي او که تاسو وګورئ پرون زمونږ یو دو چیرمنانو په دې باندې پریس کانفرنس کړو چې دلته دا چې کومه سرکاري وړه دي هغې له مخصوص نومونه ورکړي دي چې دا به دې کسانو له ورکوي دلته خلک د لوږې نه مري لګیا دي دلته خلکو ته وړه نه میلاویږي او د دوی دغه کارکنان لګیا دي په بازارونو کې او په دغې کې هغه د شنو تیلو والا وړه سپینو تولیو ته راړي او د ځان دپاره یې د ګټې ذریعه جوړه کړې ده زموږ سیکرټري صاحب وایي دا هغه جعلي پرچیز هغه وړه دي دا پرچې دلته کې راغلي چې دا د مل نه روتي دي او هغې ځان له بیا خرڅ کړي ګوره دې دا ثبوتونه موجود دي او انشاءالله زه تاسو سره دا واده کومه چې په دې باندې به انشاءالله زه د شبقدر د عوامو دپاره د خپل غریبو عوامو دپاره به انشاءالله په دې باندې به عدالت کې کیس هم اچوو څنګه چې حیدر علي شاه باچا وویل چې دا 20 تاریخه پورې دلته هر کس ته وړه اویلیبل نو او دا قطارونه نو ختم شوي دا ایسي دلته کې افسر شاهی ته ناست دی په کورسۍ کې خپه په خوا وړولي دا شبقدر زمونږ شبقدر دی دا شبقدر زمونږ د غریبو عوامو شبقدر دی او قسم په خدای خو تا چک اینډ بیلنس ونه کړه ته صرف د دې دپاره چې زما غریب خرګاډي والا لس ګاډي والا زما دکاندار رور دغه ځای کې مزدورۍ ته ناست یو ته راشي خپلې ورته په خوا وړولي او پرچه وله ورکړي قسم په خدای چې کوز دې د دې کورسۍ نه راغورځوم او تپوس نه دا خبره نه ده مکولم عزتمندو تاسو وکتل بله ورځ دلته د دې حکومت موجوده صوبایي حکومت خلک راغلي وو احتجاج یې کوو خلکو له جدا رنګ ورکوو چې یاره دا د وفاق کار دی او دا زمونږ په وفاق کې حکومت دی مونږ په وفاق کې یوه حصه ده د حکومت هلته د مسلم لیگ حکومت دی سند کې د پیپلز پارټۍ حکومت دی په بلوچستان کې د بل دی دلته د پی ټي آی حکومت دی او زمونږ خلکو له ریلیف ورکول دا د دې صوبې د حکومت او د دې غلو حکمرانانو کار دی چې زمونږ دی غریب عوامو له ریلیف ورکړي کو نشي ورکولی استفاګانې دې ورکړي استفاګانې دې ورکړي انشاءالله تعالی زمونږ دا خلک په دا ځل هغه خلک په منتخب کوي کم چې د غریب د دک درد نه خبري کم چې د مظلوم د دک درد او د اواز نه خبري انشاءالله تعالی داسې به کوو که نه د دوی په فراډ او په دوکه کې به نه راځو انشاءالله جدوجهد به کوو او د خپل علاقه او د وطن د دې غلو نه به ازادوو چې د دې نه لس کاله مخکې لس کاله زموږ په دې صوبه کې حکمراني وکړه په دې صوبه کې تنخواګانې ختمې شوې دي ګینې تاسو د چا نه تپوس وکړئ صوبه زموږ دیوالیه شوې ده او هغه خلک چې د چشمو دوکانونه به وو هغه نه لرم پتیان دي زما د قوم د دې غریبو خلکو دغه یې کړي قسم دی قسم دی انشاءالله تعالی د ستاسو دا حق دا به انشاءالله کو جمعیت علماء اسلام په اقتدار کې راغی د دې حکمرانانو د ګېډو نه به روکاږو تاسو نه به انشاءالله عزتمندو انشاءالله محنت پکو
ان شاء الله جدوجہد بکو او هغه ورځ لرې نه ده چې ان شاء الله تعالی الله تعالی به په دې خوره باندې اسلامي او شرعي نظام راولي. زه د پښتو په یو شعر باندې د خپلو خبرو اختتام کومه. وی ظالم تکډیر نازي، ظالم تکډیر نازي، په دامونو په دارونو، په زولنو په زنځیرونو، په ظلم په وحشت، خدا زمونږ حق پرستو لیونو فیصله دادا یا سر د تیغه تیر او یا معراج د ارمانونو. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، کارکنان جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا فضل الرحمان سے